نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای په ورځ د محشر به څه خلک ودرولی شي چې د دوی په سرونو به ښایسته ښایسته تاجونه وي. اهل محشر به حیران شي، وایي به یا ربه دا کوم داسې بابرکته، دا کوم داسې بختور خلک دي، آیا دا انبیا دي، دا صحابه دي، دا کوم داسې نیکان خلک دي؟ حکم به وشي دا نه انبیا دي نه اولیا دي، دا هغه خلک دي، هغه خلک دي چې خپل رب حمد بیا کول، په هر حال کې به خپل رب یادول، هر وخت به خپل رب یادول، په غم حالت کې، په خوشحالی حالت کې، په تکلیف حالت کې، په تکلیف حالت کې، په هر حال کې به خپل رب یادول. حضرت رابعه بصری رحمت الله علیها د دروازې په چوکاټ باندې د تیزۍ سره وته او خپه یې ولګېده، چې خپه یې ولګېده هلته غوزار شو، دا غټې خپې نوکې پرېوتو، هلته غوزار شو. دی وایي الحمدلله. څه وایي؟ الحمد خو خپه ونیسو، وخ نوک مې مات شو. دی وایي الحمدلله. مینځ یې تپوس دې وکړو چې تا ته تکلیف ونه شو؟ وایي تکلیف راته وشو خو په وخت باندې خو ماته څه نه میلاویږي. وایي تا خو الله حمد وکړلو. وایي حمد مې دې لجاته کړو چې یا ربه نوک خو ډېر معمولي شیز دی، د تا مهرباني دی، زما خپه دې بچ کړله، که خپه مې ماته شوې وه نو ما دې لجاته الحمدلله وایي. نو ما عزتمندو حمد مطلقا ازل نه تر ابده پورې، اول نه تر اخیره پورې، که شپه وي که ورځ وي که سهار وي که ماښام وي، پاک رب حمد هر یو شیز کوي. کامیاب انسان هغه دی چې دا خپله ژبه چې دی دا د الله په حمد باندې جاری کړي.